د خیبر پښتونخوا حکومت د انتظام لاندې بیشتر ادارې د ډیر حد پورې قابو شوي او د کرپشن ناسور کم شوی دی. ولې بټخیله کې موجود د وفاق د انتظام لاندې کارکونکو اداره سویګیس کې اوس هم د ولس د لوټولو شکایت عام دي او دا اداره خپل فرض په ښه شان نه ترسره کوي. تفصیلي ګورو د عمران زریاب په دې رپورټ کې. د ترقۍ په دې دور کې سویګیس کنیکشن حاصلول د هر چا مهم ضرورت وي، خو ولې بېوسه خلکو لپاره د سویګیس کنیکشن لګول یو خوب دی کوم چې نه په رښتیا کیږي، ځکه چې بټخیله کې موجود د سویګیس دفتر ولس ته سہولت ورکولو کې د ناکامۍ سره مخ دی. وجه دا ده چې د دې دفتر واکداران د پیسې پیداګیر لپاره دلالان نیولي دي، څوک چې د یو کنیکشن فیس د 13 نه تر 15,000 روپو پورې په غیر قانوني طریقه وصولوي او دا توره دنده د ډېرې مودې راسي روانه ده. خو ولې د سویګیس واکداران دومره زورور دي چې لا تر دې دمه هیچا هم دا توره دنده بنده د تحصیل بټخیلي د مختلفو سیمو خلکو بټخیله کې د سویګیس دفتر مخې ته احتجاج وکړو او په کرپشن ناسور کې د ککړ الکارانو او دلالانو په ضد یې نارې ووهلې. دلته د 200 په ځای 300 روپۍ خو دا هم نشته، دا فری دی. رجسټریشن چې دی په هر ځای کې فری دی. کو څوک وایي د ګیس دفتر چیلنج کوي نو دا خیبر نیوز په اساس سره وایم چې دا چیلنج کوي دا فری دی او 200-300 روپۍ دلته چې بل زموږ یو دا ډیماند چې کم دلته پرایویټ خلک دي، کم پرایویټ کسان چې 2 ساتلې د پیسو لپاره او د سړي نمبر برابر شي او 250-500 روپۍ اخلي او دلته چې غریب خلک څوک ساله خپل ساروي خرڅ کړي، څوک خپل بیزه خرڅ کړي، څوک خپل له کور کالي راوالي خرڅ کړي او د دوی جبونه بیډه کوي. موږ د هغې خلاف چې د دوی کرپشن د دې ناجایزه ډیمانډونو خلاف موږ چې دا پورم نه احتجاج وکړو. د دوی موږ د 6 تاریخ 6 اپریل موږ ولا اخیری ډیډلاین ورکړو. که دا ونه شو نو موږ به د ډي سي ملکنډ دفتر مخې ته احتجاج کوو. دوی خپل ټاوټس کېنولي دلته چې میټر لګي، میټر لیګل طریقې باندې راغلي دفتر ته. دوی ورته وایي موږ له 2000 راکا 15,000 راکا چې موږ تاسو ته ارجنټ میټر ولګو. دا ټول چې دی دلته چې کم د دې هیډ دی دا غیر سرغنا دی او بای مونږ دا پرزول مطالبه کوو چې یاره دا کسان دا عمل دي فورا تبدیل کړي شي. او په ایلیګل کنیکشن باندې د 30,000 دواله د 50,000 روپو پورې دلته کې ډیمانډونه کیږي. دا د غریب عوام دا پیسې را دلته کې د کرپشن دا کسان کېنولي دي، پرایویټ کسان دي. مونږ غواړو چې دا پرایویټ کسان دي فورا د دې نه لرې شي. مظاهرچیانو دړه کور کړي که یو هفته کې د سویګیس دفتر نه د دلالانو نظام ختم نه کړی شو نو د څه قسمه زیان ذمہوار به د سویګیس افسران وي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.